ساجد خان په دویم ټیسټ میچ کې د ویسټ انډیز خلاف آلراونډر لوبه کړې ده. جی ساجد خان تاسو به کتلی وي تیر شوي ټیسټ سیریز کې د مکمل اګنور کړل شوی ډراپ کړل شوی. جی ساجد خان یو پښتون کلاړی دی خو د ټیسټ فارمیټ د جذبه تاسو ګورئ د چې کومې جذبې سره بالنګ کوي د جنون تاسو په کرکټ کې ګورئ د کرکټ سره مینه تاسو ګورئ او بیا د پرفارمنس تاسو ګورئ. نو پاکستان کرکټ بورډ لنه دی پکار چې ساجد خان ډراپ کی د ویسټ انډیز خلاف په دویم ټیسټ میچ کې په ډومبني اننګز کې ساجد خان 4 وکټ یې اخیستلی دي. په دویم اننګز کې بیا ساجد خان 4 وکټ یې اخیستلی دي خو د ویسټ انډیز لا شپږ کلاړیان اوټ 4 وکټ لا د ویسټ انډیز پاتې ریا کې هم ساجد خان یو نیمه وکټ نور هم راوستې شي. یعنی ساجد خان دا وخت په دویم ټیسټ میچ کې 8 وکټ یې اخیستلی دي او یو بیټینګ پکې ساجد خان کړی د پاکستان لا سیکنډ اننګز کې بیټینګ نه دی شوی او د پاکستان د طرف نه ساجد خان 30 رنزونه هم جوړ کړی دي چې بابر اعظم عبدالله شفیق اور ساجد خان د درې واړو اور اذان اویس رومانه بیټینګ عبدالله شفیق 160 کړی دي بابر اعظم 88 اذان اویس 55 اور ساجد خان 30. بیا نور خطه ټول رضوان سلمان علی آغا د ټولو خراب بیټینګ کړی دي. یعنی ساجد خان بیټینګ هم کله کړي 72 بالونو باندې 30 رنونه جوړ کړي 72 بالونه داسې دي لکه 12 اوره د ویسټ انډیز د بالرانو واخلي دي او انډر پریشر چې سټه مګوره رضوان وکټ لاړه د علي ظفر وکټ لاړه چې هغه ټایم کې پریشر و دی راغو دغه سره د پاکستان چې کم بیټ سټار بیټسمن دی چې چا 160 رنونه جوړ کړي عبدالله شفیق سره هغه سره یو ښه پارټنرشپ بیلډ کو هغه سره یو 30 رنونو پارټنرشپ 30 پکې د دو او سب پکې هغه جوړ کو یو ښه پارټنرشپ جوړ کو او د پاکستان سکور 387 لو رسولو. ویسټ انډیز کړیو 344 پاکستان ورپسې 387 وکړ مطلب 43 رن چې کم لیډو هغه پاکستان ورواړولو چې په هغې کې غټ کردار اهم کردار چې کوم دی په دغه 43 رنزونو لیډ ورړولو کې اهم کردار ساجد خان ادا کړی. یو 30 رنزونه کړي دي او یو وکټ اشاره کړې وه عبدالله شفیق ته سټرایک هم ورکولو او د دې دواړو یو ښه پارټنرشپ ولګېدو. جی که د دې دواړو پارټنرشپ زه تاسو لوښیم نو د دې وکټ چې کومه ده ساجد خان وکټ پرېوتلی ده 72 رنزونه جوړ کړي دي خو د وکټ پرې عبدالله شفیق سره د ښکلی بیټینګ کړی دی. عبدالله شفیق اور ساجد خان عبدالله شفیق 27 رنزونه جوړ کړي وو اور د ور سره 30 رنزونه جوړ کړي وو او وکټ چې کومه وا 59 رنزونو پارټنرشپ دی کړی دی په 124 بالونو باندې د 59 رنزونو پارټنرشپ دی کړی دواړو. یعنی دغه 59 رنزونه جوړولو کې ساجد خان اهم کردار لکه زیات رنزونه پکې بیا هم ساجد خان جوړ کړي دي. نو ساجد خان د دویم ټیسټ میچ د ما د ویډیو د ویلاګ مقصد دا دی چې ساجد خان یو داسې کلاړی دی چې د ټیسټ فارمیټ نه دی ډراپ کول پکار په ون ډے کې خاص هم تاسو دله چانس نه ورکوي ټي 20 کې د چانس نه جوړیږي ابرار دی الته سفیان مقیم دی لکه هغه هم ښه کلاړیان دي خو ساجد خان د ټیسټ نه ډراپ کول داسې دی چې ساجد خان سره مکمل ناانصافي ده. خیر تاسو دې حوالې سره د تاسو خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.